دا ویزه تاسو پیژنئ دا د چا د زندګۍ ویزه وه تاسو د وګورئ ښه په دې کې د معاذ جانې زندګي پرته وه. الله اکبر کبیره. جناب معاذ جانې دنیا نه تللی دی او د هغه د علاج دپاره د هغوی مورکۍ ته او والد صاحب ته او د معاذ جانې ویزې لګېدلې وې خو د هغه ساګانې نه وي دنیا کې هغه الله واخیسته. د هغې والد محترم صاحب راغلی دی او ورور راغلی دی او د دوی چې څومره فیملی ده ماشاءالله شپږ اووه کسان دي هغې موږ سره عمرې له روان دي. د دوی د والد صاحب خو دا ارمان و چې معاذ جانې به هم زموږ سره لاړ شي عمرې له خو بس هغه الله ته منظوره نه وه. د معاذ جانې ساګانې په دنیا کې نه وې نورې او ویزې ورته ولګېدې د علاج اسباب ټول برابر شو خو معاذ الله دنیا نه واخیسته. نو جناب والدینو ته ډېر یو دک یو غم میلاو شوی دوی خاندان ته. د معاذ نه مخکې د دوی یو بچنګې په دې مسله کې دنیا نه تللی دی او ډېر ښایسته ښایسته بچي ته الله اخیستي. نو په دغه سلسله کې دوی په زړه ډېر غمجن شوي دي او دوی ټول روان دي د الله کور ته او د نبی علیه صلات وسلام سلام له در روان دي. نو جنابو کم چې زمونږه د سعودي مسافر دی او د معاذ جانې سره مینه محبت کول نو په دغه سترګه دوی ته هم ګورئ. دوی در روان دي. زه دوی نمبر تاسو سره شیر کوم 0320 56 62 867 په دې د دوی واتساپ ته انشاءالله تاسو به دوی سره منډه تړلوالی شي. جناب د دوی چې څه سرمایه وه هغه د معاذ په علاج لګېدلې ده او د معاذ نه چې کوم مخکې بچنګې دوی نه الله اخیستی هغه لګېدلې ده په هغوی باندې. نو به دا ورسره ما ورته منډه تړلوالې ده او وایو چې به یې دا ټول خاندان تاسو لاړ شي عمرې لم نو په دې واتساپ تاسو ورسره رابطه کولی شي او څنګه چې د معاذ سره مینه محبت و دغه شان مینه محبت د دوی سره انشاءالله تاسو هغه یو قسم نه سردګن کوي. اجي صاحب تاسو پکې څه وایې؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو. مولوي صاحب تاسو سره تفصیلي خبره وکړله. زموږ خو د ټولو دا خواهش و چې معاذ به الله پاک جوړ کړي انډیا ته به موږ لاړ شو او هغه له به الله صحت ورکړي او بیا به راشي او بیا به موږ سره مطلب دا دی هغه کښېني پاسي لیکن الله پاک ته نه وه منظوره. معاذ جاني الله پاک واغسته. نو اوس دا د عمرې اراده مونږ کړې وه د دې دپاره زمونږ یو ورور چې ډېر د لرې علاقې دی هغه د کویټې د علاقې دی او هغه چې کوم دی د معاذ سره مینه محبت نو هغه زمونږ د ټولې فیملی دپاره د عمرې اعلان کړی او مونږ مولي صاحب سره خبره کړې وه. نو نن مونږ مولي صاحب څخه راغلي او شیرګړ ته مردان شیرګړ ته او انشاءالله سبا په 20 تاریخ باندې به زمونږ فلایټ او حرم کې به مکه کې به مونږ یو 7 ورځې او بیا به مدینې ته ځو او بیا به انشاءالله په 21 ورځ زمونږ واپسي. نو مولي صاحب تاسو سره تفصیلي خبره وکړله. تاسو ټولو مسافرو رونو او خویندو معاذ سره ډېره مینه کړې وه معاذ سره ډېره مرسته کړې وه. زه ستاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. د ویډیو مقصد دا دی چې موږ په خپله سره د معاذ جاني د فیملی نه د هغه مور د هغه خویندې د هغه ورور نورونه موږ ټول راځو. نو تاسو ته زما دا خواست دی که ستاسو موږ سره د ملاقات کولو زړه غواړي نو موږ سره هلته ملاقات کولی شئ او موږ به درته هم دعاګانې کوو تاسو راته هم دعاګانې کوئ. الله ښاد او آباد لره.